الله رب العزت دغه څټه آیتونو کې دا ورته فرمایلی دي چې د کافرون چې کوم دي دغه اوس خو د الله رب العزت دین نارمنې کولې دپاره او دین کې رکاوټ جوړېدلې دپاره دغه خپلو منځو کې خرچي ښه کوي دغه خو الله رب العزت فرمایي چې دا به دوی دپاره بیا حسرت ذریعه وي او دا به چې کوم دا که نه جهنم ته د دې په واجب ځي. اوس الله رب العزت دې ځای کې نن آیات کې دا فرمایي چې دا کور به مو د دې دپاره کوو چې لیمیز الله الخبیث من الطیب چې دغه ګند چې کوم دا هغه الله رب العزت جدا کی او پاکیزه شای جدا کی. اوس دا څه دا ګند نه مراد شي دی او دا پاکیزه شي نه څه مراد دی. ځنه مفسرین فرمایي چې د خبیث نه مراد څه کوم دا کفر ده چې الله رب العزت به د کفر بیل کی او د اسلام به بیل کی مسلمانون به بیل کی او بیا دا کافرون به اټولې وځوي تر جامه کی یو دلې یو ډېر بهونه جوړ کی او دا ټول به جهنم ته وچي. یو مطلب مفسرینو دا بیان کړل چې خبیث نه مراد څه کوم دا هغه مال ده چې کوم مول دغه د دین رکاوټ باندې د لپاره استعمالول. لکه پرون مو تاسو ته کیسه وکړه چې ابو سفیان څه کوم دا کنه دا حوابیش دا هغه جمع کړیو او دغه ته څه کوم دا کنه د کروڑ روپے تاسو ته مو پرون خیال او 27 کروڑ روپے تقریبا څه کوم دا کنه دی په خرج کړی وي د نن زمانه حساب سره. نو اوس مطلب دا شو چې خبیث نه مراد هغه مول شو چې د کوم مول کافرونو خرج کولو او د طیب نه مراد څه کوم دا کنه هغه مول شو چې کوم مسلمانانو خرج کولو د دین لپاره. نو الله رب العزت فرمایي چې کلی دا هغه مول او دا مول به سره جدا جدا کی او د کافرونو ولا چې کوم مول دا به جهنم ته وچي. اوس جهنم ته د مول چولې څه مطلب تو نو مفسرین فرمایي چې قرآن مجید کې الله رب العزت اندغه د مخکې کومه سپاره ده انم الله سما په دې کې الله رب العزت فرمایلی دي چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله رب العزت فرمایي چې دغه دنیا کې انسان د کافرون کو مول جمع کوي نو داغه اټولې سونی چاندې به الله رب العزت جمع کی او بیا به د جهنم په ور باندې ګار کی او بیا به د جهنميانو په تندایو باندې او په د څنګونو باندې او په شو باندې به دغونه وتلګوي او دا ورته فرمایي چې هاذا ما کنستم لانفسکم دا امغه سونی چاندې امغه دولتونه دي چې تاسو په دنیا کې رجم کول او فذوقوا ما کنتم تکنزون نن دي هغه جمع کولې خوان وڅکه. نو علماء کرام فرمایي چې دې ځای کې د مول یو ځای کې جمع کولې او جهنم ته ورچولې مطلب دا ده چې کني الله رب العزت دا مول را جمع کی او بیا به دینه تختی جوړی کی بیا به د جهنم په ور ګارمي کی بیا به دغه خلکو چې د کوم دنیا په سیمړ دي او د دې زکات خیرات نه لړۍ صرف او صرف جمع کوي. نو الله رب العزت په قیامت کې داسه زویر کوي چې د هغه بدن به ور سره دغلی شي. دا بل یو کې قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي چې کافرونو ته دا وایي چې کچيري هغه خپل حرکتونه مانی شي نو هغه ګناهونه به گذشته او بخښل شي. دې ځکه کې علماء کرام دا فرمایي چې کني حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې کافرونو ته دا وایي چې تاسو خپل دغه حرکتونه نه مانی شي. اوس دا حرکت نه مراد څه ده؟ ځنه علماء کرام فرمایي دي چې کفر ده خو د کفر نور علماء کرام دا فرمایي چې کني دا کفر ټیک نه ده بلکې دې ځنه مراد ده قتال جنگ بدر کې دغه مسلمانانو مقابله کې جنگ کروتلیو. نو الله رب العزت ورته دا فرمایي چې ګوره بیا دوباره جنگ کرو نه ځه خپل ځنونه نسړی جوړ کې کچېره مو دوباره چې کوم دا کنه دا نه حرکت وکړلو نو بیا به کوم دا کنه مخکې نه یو خلکو سره کوم عمل کړه د مغه تاسو سره کی خو کچېره تاسو دې حرکت نه مانی شوي دایره اسلام ته داخل شوي یغفر لهم ما قد سلف نو گذشته گناهونه به الله رب العزت او بخکی. چنانچه چې کوم کافرون هغه کې کوم سرکردا کسون هغه ورسته کوم دا کنه ډېر ورکه مسلمانانو شو لکه ابو سفیان صفوان ابن امیہ عکرمه بن ابي جهل عمرو ابن العاص رضی الله عنه لوی اکابر کوم دا د کافرونو مشرون دا بیا ورسته خو د اسلام توفیق او تبیر کړو. امدان منادي مسلمانانو په قید کې هغه 70 کسون راغلیو نو ځنه کسون په دغه قید نو کې به ډېر د شیشولو ځای مسلمان شول لکه حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر اسلام خپل تر د پیغمبر اسلام تر ځوای حضرت عقیل رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه ورور حضرت عقیل ابن ابي طالب د دې الله رب العزت د اسلام توفیق ورکړو. د پیغمبر اسلام خپل زوم حضرت ابو العاص رضی الله تعالی عنه
دته خدای په اسلام دا مسلمان شول یو کاسو ولید ابن مغیره نامه دا مسلمانانو لوسته ویل دا گرفتار شولو ځکه کله گرفتار شولو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د کوم قیدیون وو کنه دغه فدیه وغوښتله بیا د غوري حق نو د ولید ابن مغیره څخه دا کنه دا دته دا شرط کې ډول شو ته فدیه لاندې کا پیغمبر اسلام ته یو مقرر هدیه خو ته دوله پیسې روړې تاسو ته عمرې هاي دي نو دا کاس کوم دا کنه پیسې او ته روړلې او ځون رها کړل چې څنګه رها شول نو مسلمان شول نو چې مسلمان شولو چورته ویلو چې راځه کما کل کور نو خدای بندا او ته مسلمانې دلې کېد کې به مسلمان شو بیا هغه نه خبر باد شو کنه بیا فدیه نه خسته کنه فدیه کې دی واجب نه خسته لا چې کچو کافر وي او مطلب ځون ازادي غوړي نو او که یو سره مسلمانې دا بیا خو نه وکنه نو ته داسې کما کل کور وکړلو ور نه مسلمانې دلې چې پیسې د لاندې کړلې بیا مسلمان شو نو ته ویلو چې داسې چاله چې اسلام ایموز لکه مخکې نه کور کړه او مخکې مسلمانې دای شو خو اول مو کې فدیه ځکه لاندې کا مو ویلو چې څوک سره کې دارونه ولي یاره مو پیسو نه ځون بچ کولې دی پاره ځون مسلمان کلو اسلام وروړلو ایمو اسلام څخه د ځړنه قبول نه ده نو مو اول فدیه لاندې کړل چې څوک د پیغور ته ونه کی څوک سره کې دا خبره ورونه ولي چې مو پیسو نه ځون بچ کولې دی پاره اسلام راوړل مو صدق دل سره څوک دا ایمان راوړل چې چې دو بیا خپل د نیکه کور د مور طرف نه کوم نیکه کور هغه چې کله خبر شو چې دو مسلمان شو هغه کېد کې وچو نو څوک کولای غریب پکېد کې ما پر مشقت کېد کې هغه سره ورسراو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بدیتا په مدینه منوره کې دعاونه کولې قنوت نازله به وتعالى تعالی رب العزت دې خلاص کی چنانچه ډېر کلونو بعد به ته د خدای په کری هیو ور نصیب کړه بیا روغله پیغمبر اسلام خدمت کې حاضر شولو نو بعد الله رب العزت ورته فرمایي چې کچيري تاسو دوباره د جنگ کولې نه مانی شي دوباره کفر نه مانی شي نو د تاسو گذشته ګناهونه به الله رب العزت معاف کی چنانچه حدیث شریف کې راځي چې الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام څخه دا کنه هغه گذشته ګناهونه معاف کوي صحابي څخه دا کنه هغه پیغمبر اسلام ته روغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لوس رمخې کته زه بیت وکم زه مسلمانېږم نو پیغمبر اسلام ته لوس ورمخې کړلو هغه بیا لوس کیوال چې نه اور بیت نه کوم پیغمبر اسلام ته فرمایي چې ویلي هغه ته ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمو یو شرط اشار دا چې موږ مخکې ډېرې ګناهونه کړې دي که الله رب العزت مو ته هغه معاف کوي نو بیا زه مسلمانېږم نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام څخه دا کنه هغه گذشته ټول ګناهونه معاف کوي چنانچه دینه علماء کرام دا مسله را وسیلی دا چې گذشته ګناهونه اسلام سره هغه معاف کیږي یعنی یو سړی کچې کافر را نو زمانه کفر کې هغه کوم المنجور کازو شوی دي هغه المنجور کزلی نشته البته د حقوق العباد هغه شته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د حقوق العباد ادایګي ضروری ده او د حقوق الله ادایګي نشته مطلب دا شته چې زمانه کفر کې خلی کړی دي نو ته نه بلوس نه کټ کیږي همدان منا زمانه کفر کې تاسو کتونه نه دي لاند کړی نو څه کتونه لندولې ضرورت نشته ځکه چې اسلام سره بس هغه ټول ګناهونه معاف شول چې کله ته مسلمان شوي نو مسلمانې دلی نه بعد څه دا کنه هغه ته باندې بیا حقوق الله شته نشته حقوق العباد ادایګي درونه شته لکه مطلب دا چې تاسو زمانه کفر کې اوس څونه قرض اخیستی ده دا نه ته مسلمان شونه غوړه قرض لوړه ورکه ورکه شو نه هغه یې کوي څونه د جیدود نیول نه ته مسلمان شي بچونه د جیدود رانو بس هغه لوړه لوړه ګم کتیږي نه حقوق العباد چې کوم دا کنه هغه تلندای البته حقوق الله ته مفتی ځکه الله رب العزت دې کې فرمایي چې الاسلام یغفر لهم ما قد سلف گذشته ګناهونه هغه ته اټول مفتی و یعودو کچیر م بیان د حرکتونه کولو فقط مزد سنت الاولین نو دی الله رب العزت کومه طریقه ده هغه انداغه ده چې دسي اقوام الله رب العزت تبعه او بربدای سره مخ کوي الله دې متنی کوي